چې زمونږ مشران شهیدان کړي شو، دا کوم طریقې سره چې په لکونو په تعداد کې په خپل وطن کې مونږ بې کوره شو، رالو د ماجرو په شانتې ګردم تېر کړو. داسې حالات ډېر کم قومونو په ظاهر کړي دي. او د بدقسمتۍ خبره دا ده چې وینه هم زمونږ توی شوه، نقصان هم زمونږ وشو، شهیدان هم مونږ شو، په خپل وطن کې بې کوره مونږ شو. او چې خبره شي د یاره دهشتګرد هم پښتون دی او انتها پسنده هم مړه شو او هم پړه شو. هغه جغرافیایي او تاریخي اهمیت چې په کار وي چې زمونږ د ترقۍ باعث پوه شوي، زمونږ د پرمختګ باعث پوه شوي، هغه زمونږ په غاړه کې پروت دی او د هغې د لاسه نور عالمي طاقتونه راځي، زمونږ خواړه د خپل مقاصد حل کولو لپاره استعمالوي او مونږ ته نقصان را رسي او فایده یې لا هېڅ نه راسي. دنیا یو ګلوبل ویلېج جوړ شوی دی او په دې کې یوازې قوم نشي پاتې کېدی. خو د دې دا مطلب نه دی چې عالمي طاقتونه د زمونږ دغه نه ټول فایدې اوچتوي او موږ ته د صرف نقصان کوي. په کار خو دا وه چې دا میوچولي بینیفیشل پاتې شوي وي چې زمونږ هم فایده کېږي او ټیک ده بیا به د برابرۍ په بنیاد باندې نور څه سره هغه شانتې سړی کېناستې شي او خبره کوي. خو بدقسمتۍ نه داسې هغه لحاظ سره دي شوي. څه خو وګورو زمونږ دلته کې خبرې وشوې، په آیین باندې وشوې، په نور مختلف دغه باندې وشوې. بنیادي طور باندې که موږ وګورو نو څو پورې چې دا سیکیورټي سټیټ دا کانسپټ چې دی دا لرې کړی شوي دي، دا ختم کړی شوي دي او د حقیقي معنو کې د ویل فلیک سټیټ خبره نه شوې. دا مسایل باندې داسې ځکه چې هغه زموږ ټولې پالیسۍ چې دي هغه د هغې په نظر سره جوړېږي او هغه هغه لحاظ سره دغه کېږي او په هغې کې بیا پښتون هم استعمالېږي، هغې کې بلوچ هم استعمالېږي، هغې کې اورمو هم استعمالېږي. دویم دلته خبره وشوه چې د انګریز خلاف جدوجہد وشو او انګریز ولاړ، خو د کولونیل مایند سیټ چې کوم دی که نه هغه هماغه شانتې دلته کې موجود دی او زمونږ هغه ارباب اختیار چې کوم اصلي اختیار لري هغوی هماغه مایند سیټ چې دی هغه مخکې وځي او نور خو په هغه لحاظ سره نه د ترقۍ ته پرېږدي او نه دغه ته پرېږدي. دې باندې دې لپاره بنیادي طور باندې جدوجہد کول دي چې مونږ دا کولونیل مایند سیټ چې دی او دا کوم د سیکیورټي سټیټ دا کانسپټ چې دا باندې بیا به زمونږ خارجه باندې سکوپ کېږي، ځکه چې بیا به د افغانستان په حوالې سره به زمونږ بل نظر وي، بیا به د هندوستان او د نورو ګاونډیانو په باره کې بیا به زمونږ بېل نظر وي. مونږ بدقسمتۍ نه د افغانستان ته همیشه اسلام آباد په نظر سره کتلي، دا څو پورې چې د پیښور او د کویټه په نظر سره موږ وګورو دا مسله حل کېدی نه شي. دې لپاره کوشش کول پکار دی. بیا سره دلته کې خبره وشوه او فریدون خان وکړه، نورو ملګرو هم وکړه چې د وسایلو تقسیم او د هغې لپاره ریسرچ دغه دا بلکل داسې نه دا به ډېرو کمو خلکو ته پته وي چې په دې وخت سره موږ د خپل ضرورت نه زیات تیل هم پیدا کوو چې تقریبا 50 زره بیرله درز نه واخله 55 زره بیرله درز یې موږ پیدا کوو. زموږ ضرورت چې دی هغه 50 زره بیرلو نه زیات نه دی. نو دې دا مطلب دی چې موږ د خپل ضرورت نه زیات تیل زموږ لاسونه پیدا کوي. دې کې دا ډېر داسې ځایونه دي چې هغه شانته ایکسپلور شوي او خاص کر اوس چې پاټا
شو هلته کې ډېر دا وسایل شته خو دا صرف چې کوم دا درې ځایونه زموږ جنوبي اضلاع کې چې دغه شوي دي کرک کې کوهاټ کې هنګو کې هلته نه دا دغه کېږي نو موږ د خپل ضرورت په زیات کړه بیا ګیس دی 400 MMCFD ګیس چې دی دا موږ روزانه په بنیاد باندې پیدا کوو زموږ ضرورت 250 MMCFD ګیس دی باقي دا ګیس چې دی هغه د پنجاب کارخانو ورکولو لپاره دې وخت استعمالېږي دغه شانتې د اوبو شتون سره نور وسایل ډېر دغه شته پکار خو دا وه په دنیا کې که تاسو نن وګورئ نو هغه قومونو هغه علاقې ترقي کوي چې کوم ځای کې انرژي وي تیل وي ګیس وي اوبه وي بجلي وي مونږ د خپل ضرورت نه زیاته بجلي پیدا کړو خو ملاوي دي مونږ ته بیا شانتې دغه نو ارزانه بجلي پیدا کړو تیل ګیس هم هغه شانتې د خپل ضرورت نه زیات پیدا کړو پکار خو دا وه چې په پاکستان کې ټولو کې زیات انډسټري زموږ دې صوبې کې لګېدلې او ټولو کې زیاتې ترقي دلته کې شوې خو بدقسمتۍ نه هغه شانتې اختیار والا دغه زموږ نشته نو د هغې لپاره پکار چې صحیح طریقې سره موږ اواز اوچت کړو دا خبره موږ مخکې ووځو بابا صاحب د سوشل کانټرکټ خبرو وکړه بلکل موږ دغه کوو دې باندې موږ په خپل پارټۍ ایگزیکټیو کمیټۍ کې دا فیصله کړې ده چې خالي دا خبره نه چې موږ د نیو سوشل کانټرکټ خبره کوو موږ د هغې یو خلم جوړوو او په هغې کې به بیا تاسو بیا به موږ تحقیق راکوو چې موږ تاسو ته خپل هغه خاکه به رامخامخ او بیا به تاسو ته پکې رایې چې که نور مایندې څه دغه کول دي او بیا به دا به کینو بدلوي نورو قومونو سره سیپیک چې پکې خبره وشوه بلکل دلته کې خو دا یو تاسو ورکړی کېږي چې سیپیک چې دی دا بس یو ګیم چینجر دی یو څوک رسل هم ورکوي یو څوک رسل هم ورکوي ګیم چینجر دا نه جوړېږي چې په هغې کې زما د روزګار تحفظ وي زما د وسایلو تحفظ وي زما د ترقۍ ضمانت وي پکې بیا به ګیم چینجر جوړېږي په دې ګیم چینجر نه جوړېږي چې چین راشي او دلته کې خپلې کارخانې ولګوي او خپل مزدور دلته نه راولي او دلته نه زما مادي وسایل چې دی هغه استعمال کړي او خپل ګلوبل دغه چې دی اجنډا هغه مخکې بوځي او موږ ته څه به فکر ونه شي په دغې باندې ګیم چینجر نه جوړېږي دغې باندې پکار شي چې پوه دی چې ستاسو دغه ضرورت دی چې تاسو دا رایې دا اواز چې دی دا خلکو ته ورسوئ ولس ته ورسوئ دا شانتې فاټا یو ریاض سره خو موږ ویو چې مسله حل شوه خو هغې کې دا کوم طریقې سره چې سستروي شکار دی او ښکاري نه چې هغې شانتې مخکې ځي ځکه چې های کورټ خو هلته کې کوم هغه هیټرم قانون دي جوړ کړو هغه هم ختم او اوس یې وله دوی له دغه ورکړی دي کنټمپټ اف کورټ نوټس یې ورکړي دي او د حکومت واضح پالیسي هغې لحاظ سره مخامخ نن راغلي نو زموږ دا خطره ده چې هسې نه چې واپس د فاټا دغه چې دی هغه وخت کې کېدي شي څه دباو و او هغې لپاره دا یو اعلان کړی شوي نور هغه لحاظ سره په هغې باندې هغه عمل ونه شي هغه لحاظ سره نه ښکاري او دا لازمي ده چې فاټا هم دغه شي او سره د پښتنو غټه صوبه چې ده پکار دی چې د بلوچستان کومه حصه چې پښتانه دي چې هغه هم دغه شي نو هله به د پښتنو مؤثر اواز پیدا کړي دلته کې خبره وشوه د پښتنو د اتحاد مونږ بلکل ټلې کړی او مونږ ویلو چې منیمم اجنډا باندې بلکل پکار ده چې پښتانه ټول په ټایم رایوځای شي د دانشورانو د روشنفکره خلکو د شاعرانو او ادیبانو ټولو پکار شي مشترکه هغې لحاظ سره یو منیمم اجنډا باندې مونږ راجمع شو خپل تپوس دا که څوک پرې مونږ ټولو یو ځای مشترکه دی کې کردار نه ادا کړی نو دا مسله داسې کېږي نه
او په دغه کې مونږ بالکل هر څوک ځان کردار راکوي مونږ ورسره د هغو د پښتنو لپاره څوک هم چې اواز اوچتوي مونږ هیڅ د بالکل لاس ورکوو او مونږ ورسره خپل کردار به ادا کوو زه د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو خپل خویندو چې هغوی خو خیر لاړل او بل ځای کې دغه هغوی ډېر زیات مشکور یم ستاسو ډېر زیات مشکور یم مونږ به دا پروګرام